باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. خبرنا شرط على بس يوم السلام إلى من تحل له الصدقة جعل صدقة حلالا زكاة الاشتر من الغارمين وغيرهم. غيرهم لك فقراء مساكين. غارمين ستوي جمع غارم دا قلت مولانا سيبا غارم غريب يوشيري زمان پنیز غارب ستوي و دا شافی سے پنیز ستوي زمان بپوئیکی زمان پنیز غریب او غارب آغی توي چه بدل دمرا دینی ارسا مرجیده چه بپولی شوی دی زمان بپوئیکی بدل دمرا دینی چه افتسر کم مال دی دا آغی برابری لکه د سره 15 لک روپے نقد شتا او دې نه 15 لک نو دا د شو لکه چې د سره زکات ورکول شي یا د سره 15 لک روپے دې پښپاګ لک یا د سره 15 لک روپے او دې ور باندې سلور نیم لک دی نو ما بقیا نصاب ته نه رسي نو د زکات ورکول شي سمې وي یا دې اکثر دے مما معلوم سمجھ ہوئی اکثر دے مما معلوم دسر پیزے لکھے دے اشپک لکھے یا دین مساوی دے مما معلوم مثل دے مما معلوم دین ہم پیزے لکھے دسر ہم پیزے لکھے یا دین اقل دے مما معلوم وما بقیت حساب تنرسی گی نظر زکاة او قدین دمروی اقلوی چې ما بقیه نصاب ته رسیږي لکه د سره 15 لکه دې دې په 2 لکه نو 3 لکه په سره زیاتې شوي کنه نو بیا زکات نشي بلا سات او امام شافعي رحمت الله علیه سوی هغه وی غریب هغه ته وی چې بزانی دیت بار کړی دیت او یا د چا په صلح کې بدل مال بار کړی یا د چا دیت ایمان نه یا لکه زدا سے دیت پہ لازمی دا عرصی کجی او یا پر صلح کے اچھا مال پہ استاق ذات البین کے بیمار راگے دے اغرطا ہوئی نو کا صاحب دا نصاب دیو کرنا دے نو زکاة پر بولش اس یو ساری صاحب دا نصاب دے او پدر بازے پر صلح کے یا پر دیت دا کے مال لازم شوی دے نو دا زکاة پر بولش اگر کا صاحب دا نصاب ارسی کہتے ہیں اغا مانا کئی امون دا مانا کئی والمسیح شو تو قطیبہ میں تیر کیوی دی حیثم تیر کیوی دی بکیر ابن عبداللہ ابن شجم تیر کیوی دی عیاد ابن عبداللہ لاکل تیر کیوی سقات کی عن ابی سعید الخدری قال اصیب رجل قال الدارک اصیب تکلیف ہو رسے بزمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی سمار فمیو کے ابتاع آغشتے ہوئے بعد خلق دا میوی وانی نو بکی قرض دائش باران شي ګلې شي هغه میوه ودوري فکسورت دین او دین په زیات شو کسورت دین او دین په زیات شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه نو صدقه عامه ده تقدیم ورکول شي او فرضي ورکول شي دا د مستدل شو مدیون شو دغه بدل دیت نه بار کړي دغه استاد ذات البین د مسلمان د استاد پر بدل پیسې نه دی بار کړي دا قدم دلیل شو یاره کوی کې په خبره دا شو کوم ځای کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه صدقه عامه نبينا ورد فضيله فلم يبدو ذلك وفاء دينه اغه وفاء دين ته رسیدا فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه ورا غریب دایت ته وي مدیون ته وي کیا ته وي دلته د دایو اسمرات فخذوا ما وجدتم كل سے اغه تاسو کوم اندل وليس لكم الا ذلك فتسوالوا کې اذا قلت حق صفات شتنګ وليس لكم فيما ذلك په دنیا کې ليس لكم فيما ذلك په دنیا کې نو څه شي خو څه تعالی فنظرة الى مسرة پتا دا او یا په طریقه د مصالحت وای چې نو صحیح تا مطلب دا چې وي بخي
ليس لكم الا ذلك سمانا شو وای خدای فسکی په دنیا کې فنظرتن الى مصر او یا سمې وي بس یا مصالحت دا وتلیو په خیال تاخير یعنی تاخير ولا ورکی نو ګور حدیث زمون مستدل شو کنه حدیث زمون مستدل شو نو خلاصه د کلام څه شو مولانا صاحب او زمون پنځ او د شافعي فرق څه شو وکړه مو وایو په دې سړي زکات کیږي خو کله به زکات کیږي وایي چې ما بقیه وسره نصاب نه رسېږي او کما بقیه نصاب ته ورسېږي یعنی د سره چې سمدي دین دومره دی د سره چې سمدي دین هغه نه زیات دی د سره چې سمدي هغه نه دین کم دی خو ما بقیه نصاب ته نه رسېږي نو دې سړي باندې صدقه پر دې نفلي ارز کوي او شافعي سے وی نه 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 دبدله و زکات نه ورکوي ولې قال استمر ولدي صاحب النساء قال بدنا منها مقول قال منها كانوا قرش صاحب النساء دې کنه دې اګو نه 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 دې صاحب النساء دې قال پرې دا وای دله بنا ورکوي دې صاحب النساء دې قال بدنا منها کې شافعي سے وی دله بنا ورکوي او موږ کې مال خوشتا او فارغ د حاجت اصلي نه دی اے خدایا مال خوشتا او فارغ د حاجت زکات د دغه حاجت دی مال خوشتا او فارغ د حاجت اصلي نه دی او دویم څه جو دویم فرق څه جو دویم هغه وی چې دیت په وړي دی یا صلح کې پیراغلی اگر که صاحب نصاب ورکول شي دویم نه صاحب نصاب غلی وي باندې څه ورکړي ویږي چې صاحب نصاب څه لګا وګوره چې دا اصلاح کې کمال دی او دا کم دیت دی دا د ما بقیه د مال برابر دی دا غینا زیات ته خو بیا ټیک شو دا غینا کم دی او ما بقیه نصاب ته نسی روټی شو مرګره دی او په دا غینا دومره کم دی چې ما بقیه نصاب ته رسی نو شافعي بیا زکات ورکوي بیا بنا ورکوي ځکه دی بیا غني دی خلاص شو نو حدیث نګر پر مسالې معلومه شي یو خدا چې کوم سړی قرضدار شي نو ته هغه چاندا وخته شي دا چاندا ولا تصدق او بل دا غریب حکم هم معلوم شو او بل څه معلوم شو چې چا سره پیسې نه نو ته وته یا صبر کې وته باندې تو خبرې دي یا صبر کې او په باب عن عائشه طبراني موجبه اوسط کې عائشه طبراني موجبه اوسط او د جويريه مستدرک د حاکم د جويريه مستدرک د حاکم بل انس مستدرک احمد کې اور بس اشاعه قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهيه الصدقه للنبي صلى الله عليه واله وسلم والديه ومواليه درې خبرې زړې دي دوه نه راځي یو صدقه او هدیه کې سفارت دی ویلې بیا ته خیر ما به صدقه دې ته چې مقصود به ذات رضا د الله ثانيا رضا د الله مقصود به ذات رضا د الله دې وجه صدقه خلق ارجع له ورکه ذکر الله رضا مقصود او دویم نمبر دا چې الله په خوشاله بنده په خوشاله شي کې او هدیه رضی عکس دې مقصود به ذات رضا د بنده ځکه استاد له ورکه بلار له ورکه دوست له ورکه هغه چاله نه ورکه او ثانيا رضا الله ده چې الله خوشاله دیم فرق دې سره صدقه کې نقل د عالی نه صافل دی انا سليمان کې نه غوري فزعم د مصدق کې ځان وتلويخ کاری دا بل کمزوري او هدیه کې څه لکه نقل د صافل نه عالی دی دا په ځان کې او د ځان نه لويخ کاری ځکه ورته او په دویمه خبره راځو چې صدقه آل د نبی او پیغمبر نه خوري او هدیه بخوري نو دویمه خبره دا شو چې آل څوک دی ذکر راځي صدقه د نبی رسول الله په اهل بیت او په موالي اهل بیت څوک دی بنو هاشم دی بنو هاشم څوک دی وشمېره کنه آل علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم علي د پلانو ابو طالب دا د پلانو عبد المطلب دا د پلانو
هاشم هذا عباس ده. عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذا جعفر ده. جعفر ابن ابي طالب. هذا عقيل علي بن ابي طالب دارو الخلافه. هذا حارث ابن عبد المطلب. حارث ابن عبد المطلب او بنو المطلب پکې داخل دي کنه دي. بنو المطلب مطلب د هاشم ورو. آی خدای مطلب د چارو د هاشم. نو دا د نوم پلیت پکې داخل دي. ائمه ثلاثه پکې هم داخل دي. اپکې داخل دي. نو وایو نه دا خو بنو هاشم د مراد دي. اخو د هاشم بچی نه دی. اخو مطلب خو د هاشم ورو. اپکې نه داخل. دا رنګي موالید له منور کې دا دی راغی. او عامل له منور کې. عامل د دوی په دې دوی کې څو په زکات عامل مقرر شو کنه. بنو هاشم کې غیر منور. اوس مولانا صاحب دې زمانہ کې دې خلکو له ورکول شي کنه. دې زمانہ کې دا سیدان کې دا ټول د حضرت حسین اولاد دي. هغه ورکول شي کنه شي ورکول. نو مولانا صاحب بعض علما خو وایي نه ورکول. بالکل به وینا ورکړي. ظاهر الروایت دقه دی. ظاهر الروایت دقه دی کنه به ورکړي. ولې حدیث پکې موجود دی انما الصدقات هي مصالات الناس. انما الصدقات هي مصالات الناس. دې باندې خلک د ګناه نه پاک شو دي صدقات. لکه د اودس په وجه څنګه د ګناه نه پاکي. نو کم از کم دا صدقات په دې ته خو نه ده. خو د ګناه نه په سړی پاک شو نو بیا هم څه ناڅه خباثت پکې راغی. نو کم از کم د پیغمبر آل د مستثنا دی. دې زمانه کې هم نو ورکې اهل دا څه ورته وایي زموږ ظاهر روایت کې موجود دی هغه دقسې. او دویمه پکې دویم راز پکې څو دویم دا چې پیغمبر مبارک د صدقې ترغیب ورکړی دی. څوک دا وهم ونه کړي چې د ځان له یا خپل اهل بیت ته ورکړي چې هغوی باید پابندي شي. نو دې زمانه کې مو ورکول چې څوک دا وهم ونه کړي. لیکن مولانا صاحب نادر الرواج څه وایي وایي ورکړه. وایي هغه زمانه کې د بیت المال وو نو دوی له خپل حقوق وو. اوس بیت المال نشته. صحابي دې له ترجیح ورکړي چې ورکړه. او د امام ابو یوسف چې کوم امالي دي د املا ویل د امالي هغه کې امداري کې د زمانه کې ورکول شي. ما تاسو ته دا مسله ورسته راشي. صحابي نادر روایت ته ترجیح ورکړي او موالي د ابو یوسف کې امداري چې د زمانه کې ورکول شي. بیت المال نشته. او نور علما اکثر د ظاهر روایت ته ترجیح ورکړي. او دې زمانه کې خلک د زکات او صدقې لپاره د قصدا د سید بني او زکات دې رضان نه سید جوړ کړي. چې موږ له خلک زکات راکړي. نو دې کې تذلیل راځي د پیغمبر د نسل. اسې دې ولا خلک هدایا ورکړي کنه. پرې چې ځان له کار کوي چې دا تکړه شي مالدار شي چې دوی خلکو له ورکړي. چې د پیغمبر د نسل تذلیل ونه شي. اوس هم خلک چې څوک دی هغه زکاتونه مړه دا سیدان میاګان دي او دوی له خیرات ورکوي. نو د خلکو په نظر کې معیوب او فقرا او مساکین او تذلیل پرې راځي که نه راځي. رښتیا ووایه زما هم د ظاهر روایت نه دی بالکل چې یې وانه ورپسې انشاءالله. وبه قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا مكي بن ابراهيم ويوسف بن يعقوب وابراهيم مكي بن ابراهيم تاسو یادي د امام بخاري استاد دی او د امام ابو حنیفه شاګرد دی. يوسف بن سعيد زبري بن زبيعه قبيله ده. قال حدثنا بحر بن حكيم عن ابيه عن جده. لا بن حكيم ده ابيه ده لا ضمير راجع بحث ده بلا نقل کوي چې حكيم ده او حكيم ده جد بحث نه کوي چې معاويه بن حيدر دي. شباب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بشيء سال صدقه هي هديه فإن قالوا صدقة لم يقبل وإن قالوا هدية أكلا. في الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عمير. سلمان ومسند أحمد كده. مسند أحمد كده. أبو هريرة وأنس دواړه په بخاري مسلم كده شيخان. حسن بن علي مسند أحمد كده.
مسند احمد. ابو عميره هذا نمر شاد دخا صحابي كده بخبر جد معرف ابن واصل معرف نمر شاد ابن مالك ته صحابي كده. ميمون يا مهران شك تراوينا دي مسند عبد الرزاق كده. ابن عباس طبراني معجم كبير كده. طبراني معجم كبير. عبد الله بن عمرو بن العاص مسند احمد كده. ابو رافع ابو داود كده. عبد الرحمن بن علقمة نسائي كده. ما كده. وقد روي هذا الحديث ايضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن ابي قيل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وجد باز بن حكيم اسمه معاويه بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث باز بن حكيم حديث حسن غريب. غريب ده بعض ضربان متفرد دي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقه. ابو رافع ده پیغمبر مبارک مولاه وكان ولې پیغمبر یو سړی د بنو مخزوم نه ارقم ابن ابي ارقم یې موقع ارقم ابن ابي ارقم په صدقه هغه ابو رافع د اسحاق دي زمان مرګري شه کہ ما تصیب داماد آئی تکیر تصیب جتا تند دینا ورسیگی تک عاملین نور کی فقال لا نمر گلے کیے گا حتی آتی چراشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تپوستے ہوگا دوانتا لقلار نبی علیہ السلام تفضائله فقال ان صدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم تتبوشی فقط نو چکم آزاد برائے دے اغلا صدقه مانا شوانو کی رقیب تی خو پا طریقه اولا مانا دلالت النص سر عبارت النص سر معلوم شوا چه آزاد مرائیلا نشی ورکولی نو دلالت النص خوریر قوی بی نو رقیب لپا طریقه اولا نشی ورکولی شابه سے مولانا قال وهذا حديث حسن صحيح وابو رافع رضي الله تعالى ابو رافع سن سے مولانا نبی سامنے میں اسلم دے او ابن ابي رافع جلتا تیر شو عبيد الله ابن ابي رافع علي كاتبها فما جاء في الصدقه على ذي القرابه. نقلی صدقه بڑیرا بہتر ہے کہ رشتہ دار دے لیکن مولانا سے غیر فرضی صدقه چاله ورکول شي او چاله نشي ورکول ما وی نقلی ډیره بهتر ہے چې خپل رشتہ دار ورکړي او فرضی ورکول شي که نشي ورکول یو ورخه نو مولانا سے پر اتفاق اختلاف پکې نشتا اتفاق في اصول فروع نشر نفلي فرضي زكاة صدقة فطر اصول فروع اصول كم دي بلار دم نشر الكل دا بلار بجانب کې کله بلار دی او کله بلار مور ده دا پسې به کله مور بلار دی او کله مور ده دا ته پیدا طالما كده أبي حق أنت ومالك لأبيك بحكم نفلات كمور من جاني فقيراني حقي يجوا ولي ولي أو كل أولاد للنشي والأولاد تزويني كالولو فتزويني أولاد دي وكذلون أولاد دي معنى باتفاق لكن خلق عن يوم اللي ورقولي شي كان الشافعي أو صاحبين اغیب غریبانه نی ورکولی شي خزه خاون له ورکولی شي که خاون غریب او خاون خزه له ورکولی شي که خزه غریب دا پکې شافعي او صاحبین او جماهیر وی نه ورکوي امام صاحب ولی وی ځکه چې د دوی اموال مشترکي د خزه مال اکثر چې خاون غریب یې باغې لګي او د خاون مال د چاوي د خزه خذ خذ قاون حق نقف قاون خذ خذ حق نو بس يوم اللي ورقي بس كل من كي بيسالويش او قصه خلاصه متابعي قول الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه تعويض البراشي عبد الله بن مسعود بيبي وحضرت زينب روان حضور پاک نے تاسو کوي خپل قاون له ورکول شي اغينا من صدقنا في الرياء قالوا اغينا ساقلوا صدقنا في الرياء فرزينا زوجة بسيشا وبه قال هذا مولانا سے اصول فروع نشي ورکول او چې کم د زنا نه پیدا
هغه هم نشي ورکولی. یو بچی د انسان نه زنانه پیدا دی یا ډېر چا نه زنانه پیدا دی نو هغې لا هم نشي ورکولی. کوئی خوشبه باندې دې کې کوئی اتفاق دی صرف د زوج او زوجه کې اختلاف عامله ته ذکر کړو. ورپسې وبه قال حدثنا قتيبة قال او چې ګمان یې وکړو چې دا مصرف دی پرون تېر شوی و یاد دي ګمان یې وکړو چې دا څه دی مصرف دی نو که ګمان یې وکړو چې دا فقیر دی او غني وخاطب نو خیر دی شوی دی خو دا نه چې مخکې نه پاتې او که ګمان یې وکړو چې دا زوی دی یا پلار دی هغه نو بیا به دی ورې بعضې علما وایي دا هم نشي واپس کولی خاص تا بعضې اردو والا لیکلي دي خو راجح دا دی صحیح دا ده چې هغه نه دی شوی. ورپسې عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. حفصة بنت سيرين ثقة أنصارية رباب روان دي أم الرائف ثقة عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به في عمر مبارك رسي منفوذ إذا أفطر أحدكم فليفطر على ثمر فخجر. دا بركات دي ذو بركات ولي أمي ولا أم سړی مړی مقوله او فإن لم يجد ثمرا فالماء فإنه طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا دا تفاولا وتر او یادا چې ظاهرا پاکی راوړي باطنا راوړي. وقال الصدقة على المسكين صدقة أي صدقة واحدة او دا په ذو رحم سنتان صدقة وسنة دو ثواب دي. نو حدیث نگان پر مسئلے معلوم کیوں دا کہ افطار پر کھجور افضل دی یعنی په اوبو افضل دی. او دویم دې څه معلومه شوه چې مسکین باندې یو ثواب دی او په دې رحم باندې دې رحم ته محرم ونه وي که محرم وي که نه وي لکه ترز وي وغیره هغې دوه ثواب دی. ورپسې شه او دا صدقه نفلي یا فرضي کې به یې ته وویل ففي الباب عن زینب چې امرأة عبدالله بن مسعود دی په بخاري کې دی بخاري کې او دا جابر په مسند د احمد کې او دا ابو هريره په مسلم کې دی مخکې دا. قال ابو عيسى حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه حديث حسن والرباب هي ام الراحب بنت سليم رضي الله تعالى عنها وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سفيان الثوري سفيان ابن عيينة مطابق سفيان ابن عتيبة مطابق عن عمها سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر هذا حفصنا كي عن سلمان رباب بكريتا ولم يذكر في عن الرباب حديث سفيان الثوري بآراء صح ذلك هذا مضبوط او مطابقين مشتركة بس وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه وما جاء ان في المال حقا سوى الزكاة وما في حد سوى الزكاة صحت بر الوالدين بني زكاة بر موقع سيحصل سيلي رحيمي بني غير زيب نريد ميل مستيا دا ميل مستيا گاوندی دی غریب دی راغا حق نشتا دا بچو حق نشتا دول پکې دی کنه فکاک الاسیر شابسي طعام د مستر یو سړی مستر دی هغه په ورکې هغه شی مې دی بر الوالدين سیل رحمی شو طعام د مستر یو سړی مستر دی محتاج دی دا دعا شابسي غیر الزيب شابه ډیر شي دي فکاک الاسیر وغیرہ شابه أبكنا محمد بن مدويا ثقة وده شو أسود بن عامر ثقة شريك में कलाम करे रहे أنا أبي حمزة أبو حمزة सोमाली दा मैमून आवाज़ दे शायद सोमाली ने दा ضعيف راوي है عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال سألت ما سؤالك يا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في الماء لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم ما شاء الله ذيك سدي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والنبيين وآتى المال على حسبه ذوي القربى والمسكين واليتامى نقول فكرة أو كتبت جبل ذكراني ليس في المال لا حق سوى الزكاة ترشبه أغدار حق منضبطا حق مالی منضبطا مقصود چه گال کے ورگے
أغبر زكاة نشتا ينور كحولان حول شرط نري والبسيش. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن طفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء أبو حمزة خان حمزة ميمون دي ضعيف دي عامر الشعبي دي ها إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناد ليس بذاك وأبو حمزة ميمون لا واجب ده سنفريدي ها وروى لا مستعجل واجب ده شوالكي شابسي وروى قليل لوك يمري واجب ده شوالكي ولا شابسي. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا صحه باب ما جاء في صرف الصدقة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الياس بن سعد عن سعيد المقبول عن سعيد بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا طيب حلال لا قبل لا إلا الطيب ما قال حلال ده جملة معترضة ده ترغيب دي حلال كوبا وركا نو إلا ما تصدق أحد إلا أخذها الرحمن بيمينه كلتا يديه يمين لكن هذا سرعة قبوليتنا لا فخلاص كده أدري نو أغا توجه ولا وركي أجر كي يوكا جري تربو في كف الرحمن ويلبس صدقاتك يأتيك حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه ده أصبتي يا فصيل ده أخبتي هذا كيف بخبر ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وحديث نريد خبر معلومة شوي يو حلال مال وكوا يو كنال سرعة قبوليتنا شوى يمين شو الله اليمين مصابت شو يو ده صدقاء الله زيادتين والبسيشة يو تشبيه ده معقول ده مخصوص سلام فكرة الله تشبيه ده معقول محسوس ترى مسائل مسمى وباسا وفي الباب عن عائشة ومسلم كده أو ده علي بن حاتم والبخاري مسلم كده علي بن حاتم بخاري مسلم كده أنس بالترمذي كده أنس بالترمذي كده أو ده عبد الله ابن أبي أوفا ده بخاري كده عبد الله ابن أبي أوفا بخاري كده أو ده حارثة ابن وهب بخاري مسلم دواره كده بخاري مسلم كده عبد الرحمن بن عوف طبراني موجم أوسط كده طبراني موجم أوسط كده ده بريدة ومسلم كده شباب. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بخاري مراد قال إسماعيل التبوذكي ثقة ثبت تبوذكي ثقة ثبت أو صدقة ابن موسى ضعيف راوي دي شباب. عن ثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال أبو عيسى بل كده أبو هريرة رواية تغيك أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم يأتي لا أفضلية إذا في شبه محرم ما أفضل دي وده ما أفضل دي شابه سيان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذلك القبيل. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن أو عبد الله بن عيسى ضعيف دي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال هذا حديث حسن. صوت غير خليل نقول صدقة وتطفئ غضب الرب إيه تشبيه بيها ده معقول ده محسوب ترى ده لا غضب متوجه للشيء ختمة ولد مراد دي أو تطلع خراب مكسور صدقة وكي نمر بخراب ني خراب سما خاتمة بالإيمان يا مرض وفاة بإحسان دور ماني كل شيء والبس إشاعة. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع غريب من هذا الوجه دقة عبد الله بن عيسى بمتفرد وضعيف قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. والذي يقبل التوبة ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. ذلك غلطي شيء ده بالكل غلطي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ جرى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويبي أو هو الذي يقبل التوبة دي وقبل آياته أكم زي كده هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أجداد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو أجداد. وهو الذي يقبل لذا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال هذا حديث صحيح وقد روي عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وهو يشبه هذا من الروايات. كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات ثابت في هذا أو إيمان به أو توهم بنك ولا يقال كيف ما تدعي كيف نوي ما سبيل كيف نهضر مجهول كيف هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان الثوري بن عيينة أو عبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذا الحديث أمروها جارية يعني عمل بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة مسلك أهل التفويض هذه الجهمية فأنكرت هذه الرواية بلا تشبيه. وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر وتأويل الجهمية يفسر على غير ما فسر أهل العلم. أو قالوا بأن لم يخلق هذا بيده وقالوا إنما معناه اليد القوة لكن ما بيها حقيقي معناها ما بيقولها كما حقيقينا. وقال إسحاق رب الجهمية ورد كي إنما يكون التشبيه قال يد كيد زمون تقضي لا زمون دلاس وجام يا مثل يدنا يا سمع كسمعنا يا مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع يا مثل ذا تشبيه. وأما إذا قال كما قال لا يد وسمع وبصر لا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسب هذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تدور تتمام في مذاهب الشباب. فهو ما جاء في حق السائل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يسوع عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن سعيد البغلاني ليس بن سعد ليس بن سعد ثقة. سعيد بن أبي هند لا نبي عليه فزاري ثقة. عبد الرحمن ابن بوجيل ثقة وتابعيه ثقة وتابع عن جدته أم بوجيل هذه حوان لأم بوجيل وكانت ممن بايع بعقد لسان ولي النبي عليه السلام أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين قدرك على بابي وما أجد له شيئا تعطيه إياه. فقال لها رسول إن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه إلا زلفا يوم نوب دسامي لأخبيه وحموحنا أنسوا زيتري داول ورق فلاس يعني مبالغة لها ما بولي شيء بفضل شيء مبريدا. حديث تبارو مشوى إذا سائل حق لجسوه وعلي ولا ورق إذا ما لك بعد السائلان ناسي دي قولي شيء أخيرا نور كل مهدان لكن ما شبال أكثر فديلار وصول فديلارو كسوالي من بي دا عادي جرد وارد يا بعد جيناكي خشتا جيناكي بلا جنگانيان يا نانول أغي سوال كي وذا گناه ترغيب خلق ولو فديلو ورقول ندي پتا دا خطا دا گناه رقبت ورقي دا خطا بگناه تعاون نو حالات تقوى رجل خو بالکل گناه دا وحالات تقوى وده پیغمبر مبارک زمانه کې خدا سره او دین ادم معلوم دي لک شی مو کول شي ورته په باب عن علي بن حسين دعا ابو داود کې ابو هريره بخاري مسلم کې
او دا ابو محمد ترمذی کې اشاره. قال ابو عيسى حديث ام بجير رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح باب ما جاء في اقوال معلقه قلوبهم. بس دې باندې راوځم چې ما تاسو ته دا ولستو راشي چې معلقه القلوب کم دي او ټول زکات ورکول شي کنه. دا کوم معلقه القلوب د حضور پاک زمانه کې شپږ قسمونه خوش میرا ځان یو کافر يعطى رجاء خير. كافر يعطى رجاء خيره. كافر نور کې دی را دې امید لري چې خدای پاک به مسلمان زکات ورکوم صدقه ورکوم خدای دې مسلمان خو سره کوم. كافر يعطى له رجاء لم تبدي. كافر يعطى له مخافة شره. كافر يعطى له رجاء خيره. تمسوي كافر يعطى له مخافة شره. شر نيري. دريم كم دي مسلم ضعيف الإسلام. مسلم ضعيف الإسلام يعطى له لتقوية إيمانه. مسلمان دي او ضعيف الإسلام دي لوركوما چې د ایمان مضبوط شي. دې ډول کوم چې ایمان او اسلام مضبوط شي. مسلم حسن الاسلام. مسلمان د اسلام مخکړي دي. يعطى له ليراقب یو مسلم حسن الاسلام مسلمان دی او اسلام یې مخکړي دي. يعطى له ولي ورکو ليراقب نظراؤه في الاسلام. ليراقب نظراؤه في الاسلام. چې د هغې په اسلام کې کوم نور مثل دي هغوی له ترغیب پیدا شي. نور له ترغیب ورکړي. د ښه اسلام والا دی خو نورو له ترغیب ورکړي چې نور خلک به مسلمانان شي. نور خلق به مضبوط شي. پنځم مسلم يعطى له ليعين عساكر المسلمين. مسلم يعطى له مالدار دی خو د دې له ورکوم چې د مسلمانانو عسکر یې د خوا کې جهاد کوي چې هغوی سره مدد وکړي. مسلم يعطى له ليعين عساكر المسلمين. اگر کمالدار دی ورکو پینځه شو کړه. او شپږم مسلم يعطى له ليعين في اخذ الصدقات من القبائل المجاورة. مسلم يعطى له اگر وبيدو چې ليعين عساكر المسلمين دا څه دی. ليعين في أخذ الصدقات من القبائل المجاورة. ليعين في أخذ الصدقات عن القبائل المجاورة. إذ عاقل ترى مدد نقول اس مولانا صاحب دا خو هغه زمانه کې رسول الله مبارک ورکول. لیکن یو خبره ذهن کې واچوه د شافعي په نسبت باندې هغه مذهب په مخ کې کړ. د عمر دوره ورکول شي چې کافر دی. امید وکړم دي چې کافر يعطى له مخافة شره او کافر يعطى له رجاء خيره. او د وستانو دوره ورکول شي. او زمون په نسبت باندې کافر نو بالکل نه زمون پولیس کافر نه بالکل. او مسلمان لور پولیس خو الا چې اهل زکات داخل بس خبر خلاص. تعریف للقلب خبر خلاص. تعریف للقلب خبر خلاص. ورکول شي ورته مسلمان نه وکړه چې صاحب نصاب نه دی فقیر دی مسکین دی هغه ورکول.
تعليم تقلب ولا خبر خلاص او كافرنا قدمون بالكل مناوي ذلك تقبل دلائل والإمقان ولا شريك في الله فرمائي فاقتلوا المشركين حيث وجد دلوا دكاتون وكين نرور كوا لا يوزيك لمسا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بس उसको सुखीमान रहो कहना रहो من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دريم سدي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واذكروا ذا في سبيل الله سرورم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم مسلمانان دي उस मौलाना से भी वो खबर बला हुआ हाँ रिश्ता عيينة ابن حسن رضي الله عنه سوي جواب بوتو في پیغمبر والی ورکو عيينة ابن حسن پا روایت پا جواب عيينة ابن حسن سوي وی اغا زمانہ کے اسلام مغلوب ہو الآن غلب الإسلام هذا زمانك الإسلام تو مغلوب الآن غلب الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا جواب لكن نقول جواب التذوق هذا زمانك في پیغمبر ورکلی زکات نه دی ورکړي غنیمت نه ورکړي یا خدای هغه زمانه کې رسول الله مبارک ورکړي زکات نه دی ورکړي څه شي ورکړي اوس براش یو محنن په دې یو محنن دا حنین غنیمتونه ورکړي زه په پسې وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن علي بن المبارك كوفي ثقة حافظ كوفي ثقة حافظ عن ابن المبارك ترشوي عبد الله المبارك يونس بن يزيد ترشوي ثقة عن الزهري عن سعيد بن المسيب الزهري سمع سعيد ثابت أنا الزهري سمع سعيد ثابت أنا منقطع قال عن صفوان بن أمية هذا مؤلفة القلوب للفصيح إنسان قال أعطاني رسول الله يوم حنين أو بيغمبر مبارك أبغض الخلق إلي نجي أبغض دي كافر دي كان فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي ندا حنين قرد مؤمن آمنو سمعوا آمنو مؤمن ده دليل شو لكن ما سوي يوم حنين قرينا قليلا إذا زكاة ندي والفرسي يعني تصفى خبر ابو بخاری کی دی ویلی چې غنیمتونه راغون پر بجنانه کې نو چاله سنسر مخان ور پر چاله تو سو یاد دي انصار دي انصار وی چې اذا كان شديدا چې سخت نوم بلی او چې کله مال ور کوي نو بیا دې خلق له ور کوي نو دا غنیمت او دا خپل جواب دی زو سر پسې قال ابو عيسى حدثني حديث رواه حدیث خدا معلومه شو چې غنیمت یا د نور مال کافر نه ورکول شي ماشي ابو عيسى حدثني حسن بن علي بهذا او شبهه وفي الباب عن ابي سعيد ومسلم كذا شبه قال ابو عيسى حديث صفوان رضي الله تعالى عنه رواه اصل كده فالزهري اختلاف راغ لديه رواه معمر وغيره من الزهري عن سعيد بن المسيب وقول كان هذا سماع سعيد ثابت ان صفوان بن أمية أن صفوان ذا أن قال أعطاني تزوج كأن هذا الحديث أصح وأنه ذكر سعيد بن المسيب أن صفوان نوي عن صفوان نوي ذكر هذا السماء بيا صفوان ثابتا والبسيشة إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن وقد اختلف أهل العلم في أقوال مؤلفة قلوبهم فأكثر أهل العلم أن لا يعرفوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتألفون على الإسلام حتى
أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم مثلا وكي زكاة على مثل هذا المعنى يعني كنا هم آمين كان وزبينا وكي ما قلتا ده حديث ذكر کا سور تبيلي كيجي ده عيان ابن حسن لو بسيشا وقول سفيان الثوري وعن الكوفة بالكل أيوان الكوفة وغيرهم إمام أبو حنيفة مالك أحمد يقول ده أحمد بي يقول أحمد لا سجده يقول ده أحمد دي ها وقال بعض من كان يقول ده أحمد الشافعي سيبدي ها ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وقول الشافعي وهو ما جاء في المتصدقين وبه قال حدثنا علي فكسرنا جالس صدقته إيه نفي صدقة مورنا دي ورقة مور دي بلاش وطاة ميراس के पास ये सवाब दे या मورنا दي زكاة ورقة غريبو لا كان ضرور دي مرشو على زكاة تاتا पाते شو بس يجي زكاة تشبه تبديل ده تبديل زميل رازي شباب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن عطاء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اتته امراه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني كنت تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت ما صدقت والامور بيومين زمي ورکړې و امړه شو نو وینه ما ته پاتې شو بوجه دا ور صدقه و صدقه امور نو ورکول شي نفلي بوجب اجرك وردها عليك الميراث ميراث دارت صورتان دغه حقیقتا نه دغه خو حقیقتا درته او خدای معلوم چا معلوم دمور یا خدای کوي کنه هغه شی نه دی دمور معلوم دولت صورتان دی حقیقتا نه دی قال يا رسول الله كان عليها دم امور د يوم يحتروجي ابا سوم عن خروجي ديوريزم قال سومي عنها قال يا رسول الله انها لم تحج قد فحج عنها قال حجر دغه ولا مساله اذا مور په دې روجي دی وشي کنه شي اور مولانا سره یو عبادت بدنی محل دی یو مالی محل دی یو مرکب نو عبادت کوم بدنی محل دی لکه صوم او صلات نو احمد ابن حنبل بن یابت په جایز دی په دې وشي او ز ائمه ثلاثه په دې معنا په یو ځای دې روجي دې کسان دې روجي ونیسي په یو ځای منځونه دي او دې منځونه نو احمد ابن حنبل وی په عبادت بدنی محض کې نیابت جائز دی او د ائمه ثلاثه په ضمانه او چې کوم مالی محض دی لکه ګوره عبادت بدنی محض کې اصل قادر دی او کنه دی ګوره اصل قادر دی کار دی نه جوړ دی فالج والدوم نشي دی کفاره او په عبادت چې مالی محل دی نیابت جایز دی کاسم قادر دی وکنه ته قادر په زکات ورکول او ماته د واپس دی ورکړه بالکل ورکول او چې کوم مرکب د مال او د بدن نه لکه حج نو کاسم قادر او نیابت باندې هغه خپل حج کولی هیته ولا نشي او که اصل قادر نو هغه بیماری بیا ته ولا حج کولی څنګه شواله بدنی محل کې کاسم قادر وکړي نیابت منع دی عندنا احمد بن جایز او په مالی محض کې که اصل په لازم دی عادل یو کړي نیابت جایز دی او په مرکب کې که هغه قادر او ته نشي کولی کا قادر نو بیا جایز دی دا حدیث چا د پاره دی دا احمد د پاره سومی عنها لیکن مولانا صاحب زموږ دلیل سره لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد صحيح روايه ابن عباس صحيح روايه ابن عباس بس صحابه کے ثابت طول نفي کے کیا بندے پدے ابدنی عبادت کری ثابت طول نفي کہ بدنی محل لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد اور دې جواب كنتم عنها دې معنا په یو ډول چې عنها نه مراد ده چې صوم حکمي دې مراد دي فدیه او یا منسوخ دي اگر ابن عباس حدیث دی یا باغی منسوخ دي یا صوم حکمي دې مراد دي تو دې زمانه کې زموږ په دې ورته چې خلک موږ کوي دا ورې د بل په دې نیابت نه دا ثواب بخي درکات نه پټو کې ثواب عمرہ کی ثواب ہوگا حج کی ثواب ہوگا یاد ساتا
حدیث په نصوصو کې دا ثواب بخل جمدی نه دي ثابت. دا مرو ثابت دي خلکان کې حج نو ویدار ته ویدار نه مرو وکړه ورته ویدار نه مرو وکړه نه پیږي په خبره. دا ثواب د بدني عبادت چې بخي نو په روایت کې دا جمدی نه دي ثابت. چا ثابت دي؟ ورو ثابت دي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة رضي الله عنه. هذا كتبديل يسر تبديل من حياة يوم القيامة. ليه صار؟ أبغى بدير وجه حكمين يوم. أو حق كل شيء. شابه سيران. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلته. وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. أو دوباره خيرات کا لیکن دا قول حديث سره مخالف دی. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة.